لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من ولي ولا واق. سورة رعد آغا شروع په هغې کې تذکره شوې وه مخې ته آیت نمبر 34 دیارلسمه سپاره سوره رعد آیت نمبر 34 چې مخکې هغه دلیل عقلی هغه ذکر وشو په توحید باندې او بیا په هغې کې د هغوی د کافرانو تذکره وشوه چې هغوی خلک منع کول د توحید نه د لارې د الله نه نو څوک چې الله بې لارې کړي نو د هغوی دپاره څوک په لاره راوستونکی نشته. نو اوس دلته تخویب ذکر کوي لهم عذاب فی الحیات الدنیا دوی لره عذاب دی په ژوند د دنیا کې ولعذاب الآخرة اشق او خامخا عذاب د آخرت ډیر سخت دی. دا اوس تخویف اخروی شو د آخرت زوره نه ای دوی لره په ژوند د دنیا کې دوی لره عذاب دی په ژوند د دنیا کې او بیا ولعذاب الآخرة اشق او خامخا عذاب د آخرت ډیر سخت دی. وما لهم او نشته دوی لره من الله د الله تعالی نه من واق څوک بچ کوونکی ای د الله تعالی نه څوک بچ کوونکی بیا د دوی لپاره مددگار او ولیدا نشته. اوس بشارت برای مومنان زیر ورکی مومنانو دا او تخویف برای کفارو دا یعنی زورن ورکی کفارو دا. مثل الجنة التي اعد المتقون حال صفت دهاغ جنت التي وعد المتقون چې وعده کړی شوي ده د متقیانو سره تجری من تحتها الانهار دا جنت هغه دی چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه. ولې نو سوره محمد کې به راشي 4 قسمه نهرونه دي. یو هغه د اوبو نهر دی ولده چې داسې اوبه دي چې هغه به چېرته څښا کېږي نه. دویم هغه د پیو وله چې چېرته به دغه وله هغه به همیشه وي. دریم د شراب وله ده. څلورم هغه د ګبین هغه وله ده. نو تجري بهیږي به لاندې د هغې نه انهار نهرونه. ولې اکلها دائم وظلها او میوې د هغې به همیشه وي وظلها او سوري هم همیشه به وي. مطلب دا دی تفسیر قرطبي ذکر کوي چې دا میوې به همیشه وي چې کله یو سړی د یو کس نه یو سړی هغه میوه وخوري نو الله جل شانه به دوباره دغه ځای کې بله میوه ولګوي. حافظ ابن کثیر رحمه الله ذکر کوي په روایت د جابر بن عبدالله نه چې هغه فرمایي یو وارې موږ د نبي علیه صلات وسلام سره ولاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مانځه کې و نو موږ وکتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام لږ مخکې شو صحابه پسې هم مخکې شول. نو چې کله سلام وګرځېدو نو ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وکړو وی ای د الله رسوله تاسو په مانځه کې چېرته داسې حرکت نه و کړی نه نو څه عجیبه غونده کې عمل وکړو چې تاسو د مانځه پاک وقت کې لږ مخکې لاړئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل ای ابی بن کعب زه مخکې شوم ما ته یو جنت هغه پیش کړی شو چې ما په هغه جنت کې یو انګور هغه غونچک ولیدو. ما دا اراده کوله چې دا غونچک زه راواخلمه خو په منځ کې داسې یو رکاوټ داسې حایل راغی چې هغه ما راوانغستو او هغه داسې غونچک دی وی که د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې دا ټول مخلوق به را جمع شوی که ما بالفرض که دا غونچک ما تاسو ته راوړی وی
او تاسو د ځمکې نه به اسمانه پورې دا ټول مخلوق را جمع شوی او دا غونچکې خوړی نو دا به تاسو ختم کړی نو. دویم یو دیهاتی بانډه چې راغی د نبی علیه صلات وسلام نه تپوس کو وی ای د الله رسوله ما ته ووایه چې په دې جنت کې به انګور او که به نه نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل او ای به وی د دې دا حالت را د بیان کا چې دا به څنګه وي. نبی علیه صلات وسلام وفرمیل دا به داسې انګور غونچک به وي چې یو تور کاغذ دا هغه راشي او د هغې د سوري د لاندې یو میاشت سفر وکړي دا غونچک سوری به ختم نشي. نو دا دومره لویه میوه ده. دریم صوبان رضی الله تعالی عنه روایت دی چې د جنت دا میوې به داسې وي چې کله یو انسان هغه اخري نو الله جل شانه به د هغې په ځای بله میوه راولي بلکې دغه میوې به ختمیږي نه. دریم جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت دی چې ای خلق به خوراک کوي هم مسکاک کوي خو په خوله کې به خراج کې نه راځي په پوزې کې به دستقاوالی نه راځي او د دې سره به د دې انسان واړه بول هغه به نه وي غټ بول به نه وي د دې انسان د هضمولو دپاره به په ده باندې به یو خوله راشي او د هغې نه به د مشکو هغه بوی خیږي او د هغه نرۍ خولې په وجه باندې به الله جل شانه د دې جنتیانو هغه عظمه راولي د دوی هغه خوراک سکاک به د هغه خولې چې د هغې نه به د مشکو د عنبرو بوی خیږي او د هغه خولې سره به د دې انسان هغه هضمه راشي او هغه هر څه به څه شي هغه ختم شي. څلورمه خبره یو اهلی کتاب راغی د نبی علیه صلات وسلام نه تپوس وکړو تاسو وایئ چې دا خلق به خوراک کوي او سکاک به کوي او دې انسان له به الله جل شانه د سلو ځوانانو امر طاقت او دا ورکوي. نو د دې دا یو څو روایت نو ډېر روایت پکې شته خو دا یو څو روایت چې الله جل شانه د جنت میوې داسې دي چې دا میوې ختمیدونکي نه دي. ایو حدیث کې راځي وی جنتیان ته به الله وایي چې وغواړئ څه غواړئ درکم هغه به وایي چې الله بس هر څه وایي چې نه څه غواړئ نو وغواړئ هغه به وایي چې بس الله جل شانو تاسو هر څه راکړي دي الله به وایي یو نعمت پاتې دی جنتیان به وایي چې څه نعمت دی الله به ورته وایي چې زما دیدار پاتې دی. وی چې کله دا جنتیان د الله دیدار شروع کی وی 40 کال به دا جنتیان د الله دیدار وکي او الله جل شانه دیدار ختم شي وی دا جنتیان به وایي چې موږ د الله دیدار وکړو یا یو مین دیدار وکړی یا یو سکند دیدار وکړی دی. الله دې موږ تاسو ټول مؤمنانو ته د الله دیدار نصیب کړي په جنت کې. اکلها دائم و ظلها میوې د هغې به همیشې او سوري به هم همیشې دي. تلک عقب الذین اتقوا انجام د متقیانو دی وعقب الکافرین النار او انجام د کافرانو اور دی. ای د نیکانو د جنتیانو به دغه حالات وي او دا چې کم هغه کافران دي غیر دین دي د هغوی انجام او د هغوی هغه آخرت بسی هغه به د اوري. والذین او هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی موږ هغوی ته کتاب یفرحون خوشحالیږي بما په هغه څه انزل الیک چې نازل کړی شوي تا ته ومن الاحزاب او د ډلو نه داسې خلک دی ینکرو بعضا چې انکار کوي د بعضې حصې د قرآن نه. مطلب دلته دا دی چې دا یا مشرکین مکه دي یا منکرین مکه دي چې دوی ته خطاب دی او دوی ته حواله د یهودو ورکوي چې تاسو په څه باندې انکار کوئ تاسو ولې د دې نه مخ اړوئ. هغه خلک چې هغه یهود دي هغوی د قرآن پر راتللو باندې خوشحالیږي او په دې سره هغوی خوشحالي کوي او تاسو چې پیغمبر موجود دی او تاسو بیا هم د دې نه مخ اړوئ او انکار کوئ. بلکې یهودو پیغمبر جداو خو چې کله کتاب راغی نو هغوی خوشحالېدل او ایمان یې راوړو
لکه د هغې نه 3 کسان یو عبدالله ابن سلام چې کله په هغوی کې عدل او انصاف والو نو دوی بیا ایمان راوړو. دغه شانتي ثعلبه رضی الله تعالی عنه او دریم اسید رضی الله تعالی عنه چې دا یهود ول خو چې کله پیغمبر راغی او قرآن نازل شو دوی خوشحاله شول او د خپلو کتابونو کې د پیغمبر صفت او مدح اورېدلې وه نو راغلل او په پیغمبر باندې ایمان راوړو. دغه شانتي په عیسایانو کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه چې د عیسایو خو چې کله قرآن راغی پیغمبر راغی نو په دوی کې عدل او انصاف موجودو چې د پیغمبر اوصاف وکتل د پیغمبر صفتونه وکتل نو راغلل او په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړو. والذین او هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړو موږ هغوی ته کتاب یفرحون خوشحالیږي بما په هغه څه انزل الیک چې نازل کړی شوي دي تا ته ومن الاحزاب او د دې ډلو نه داسې خلک دي دغه خلک چې هغه منکرین ول چې د نبی علیه السلام د پاره د قتل منصوبې جوړې کړې وي د نبی علیه السلام د پاره د کلی نه د ویستو منصوبې جوړې کړې وي چا د نبی علیه السلام د پاره څه منصوبه چا څه منصوبه چې د پیغمبر دا کار څه شي دا ودرېږي او د پیغمبر علیه السلام ته موږ رکاوټ کوونکي جوړ شو نو دغه خلک ته مراد دی. ینکر بعضا چې انکار کوي د بعضې حصې د قرآن نه یعنی د توحید نه چې د توحید نه انکار کوي یعنی خالق منی الله رازق منی الله خو دغه الله سره نور خلق په صفاتو کې یو ځای کوي چې الله هم کوي خو زمونږ د لات منات عزات حبل دا هم کوي په دوی کې هم دا صفات موجود دي. یا دوی وی ای پیغمبره موږ تا منو خو تا ته چې کوم کتاب راغلی دی ائت بقرآن غیر هذا او بدل په دې کې تبدیلي وکړه دا قرآن د دې په ځای بل راوړه یا په دې کې تبدیلي راوله د دغه څیزونو په بدله کې دا راوله. نو پیغمبر علیه السلام فرمایل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی زه دا تبدیلی نشم کولی ما ته چې د کوم رب د طرف نه وحی کېږي هغه ته تاسو ته بیانومه د هغې بیان درته کومه. نو د دې نه مراد څه شو چې دوی د هغه بعضې احکاماتو نه دا بعضې حصې د قرآن نه انکار کوو. قل ته ورته ووایه بعضې اصول د کتاب نه دي بعضې فروع د کتاب نه دي. اصول د کتاب چې د آدم علیه السلام نه والا تر جناب کریم صلی الله علیه وسلم پورې دا روان ول نو په دې کې تبدیلي نه شو راتلی خواب پاتې شول فروع په هغې کې تبدیلي راتلی شول. نو اصول څه ته وایي یو په هغې کې دا قل انما امرت انا اعبد الله ته ورته ووایه ما ته حکم کړی شوی دی چې بندگی خاص کم الله تعالی لرا. نو په دې کې مراد شو هغه اصول کې مراد سره دا توحید دی چې الله به یو منې بندگی به د هغه کې ما سوا د الله نه به د بل چا بندگی نه کې بل چا ته به رکوع نه کې بل چا ته به سجده نه کې. او دویم ولا اشرک بی او شریک به نه جوړې د هغه سره بل څوک حصهدار نه ګرځې. نو په دې کې څوک مراد شول هغه رسالت مراد شو چې زه چې رالیږلی شوی یم ما ته په یو دا خبره ده چې زه به عبادت د الله کومه او دویمه خبره دا ده چې زه به خلق الله ته رابلم خو د الله سره به څوک شریک نه جوړی نه په ذات کې او نه په صفات کې. الیه ادعو دا هغه توحید ته خلق رابلم و الیه متاب او خاص هغه ته ورګرځېدل زما خاص هغه ته ورګرځېدل زما دي. د دې نه مراد څه شو آخرت شو. پس د مرګ نه تاسو خو مرګ منئ خو اصل څیز چې دی هغه تاسو نه منئ چې هغه دا دی چې پس د مرګ نه دوباره ژوند نشته نه و الیه مآب خاص هغه ته ورګرځېدل زما دي یعنی مرګ به راځي پس د مرګ نه به دوباره ژوند وي اصل دغه خبره ده. نو تاسو د هغې نه منکر یئ ینکر بعضا نو د بعضې حصې د قرآن نه انکار کوي چې دوی مرګ مني خو پس د دوباره د ژوند نه مني.
او سبا کې سری پروع دي. پروع دا مطلبو چې پخواني دینونو کې د دوو لوریانو سره واده جایزو، یا چې کله به انسان یو کپړه څښا شوه نو هغه به یې کټ کړه، یا چې به کله یو انسان عبادت کو د هغه دپاره یو عبادت خانه خاص وه په هغې کې به عبادت کو، بل ځای کې عبادت نشو کولی. بلکې زمونږ په دین کې موږ ته هر ځای کې عبادت جایز دی. زمونږ کپړې څښا شوي بدلې کا، د دوو خویندو سره واده جایز نه دی. نو دا څه دي؟ فروع دي. نو په فروعو کې تبدیلي راتلی شي، خو په اصولو کې تبدیلي نشي راتلی. توحید، رسالت او قیامتو. اقول قولي هذا استغفر الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب العشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك.